دو فرشتې راغلې وې هاروت او ماروت بابل ښار ته امتحان په خلکو کوو جادوی ورته وخود خلکو جادو زده کوو په هغه جادو به یې څه کول د سړي یفرق بین المرء وزوجه ما یفرقون به بین المرء وزوجه چې فرق پې راوستو په منځ د ښځې او د خاوند کې یو بل څه به په هغه جادو باندې څه پیدا کوو اختلاف نو د دنیا جادو د هغې نه خطرناک دی د مال جادو هغه د هغه جادو نه خطرناک دی په بدن دی جادو وشي بیمار شي ډیر چې سخته شي انسان دی وفات پشي او د دنیا داسې جادو دی چې دا کله په انسان باندې وشي د ده نه بیا ایمان دی خپل ایمان نه خلاصیږي او چې د ایمان نه خلاص شي نو بیا د هغه هر څه فایده څه شوله مونږ خو دې دپاره دنیا ته راغلي یو چې ایمان الله الحمدلله راکړی دی چې دا ایمان بچ کو او دا ایمان ځان سره آخرت ته یوسو نو چې ایمان وی دنیا جادوګره ده نو هغه داسې جادوګره ده ګوره جادو چې په چا وشي که نه هغه بیمار شي او دا جادو د دنیا دا محبت داسې جادو دی چې دا انسان بیا د دنیا بیماری د هر وخت په دنیا کې پروتي شپم د دنیا سوچ ورځم د دنیا سوچ پلارم د دنیا سوچ هر وخت مونځ او دس من کو په هغې کې مراسه دغه سوچ نو دا ولې چې دا د دنیا محبت د زړه ته کوشي او مونږ وایي که نه چې کومه خبره زړه ته کوشي هغې باندې عمل هر وخت بیا کیږي او په دې خو مړېدل نشته په دنیا باندې مړېدل نشته که موږ سره د قارون عمره مال راشي بیا به مو وایو چې د دې نه لږ زیات دی نو څنګه به وي وایي که چاته یو ځنګل د سرو زرو میلاو شي که نه او دی به وایي چې کاش چې زما اختیار کې وی که نه ما به یو بل ځنګل هم د سرو زرو جوړ کړی ولې محبت دی محبت چې د کم شي ګوره بعضې نیمسیز سپی شو چې په لاره موږ نو به ځان تې ساتو بعضې خلک سپي لمبوي شیمپان وله ورکوي او ساتي او غوښې پې خوري او ممپلي پې خوري او بادام او پستې پې خوري نو محبت یې دی ورسره هغه موږ څه وی هلکه شوق دی د شوق قیمته نشته نو د دنیا محبت چې کله راشي او دې زړه ته کوشي بس بیا هر څه ختم که په خوله باندې کلمه ده که په خوله باندې تلاوت دی که په خوله باندې د آخرت څه خبرې م راشي خو زړه ته به نه کوزېږي ولې چې زړه کې بل څه پراته دي یو بزرگ وایي چې یو درې څلور کسانو د خپل کور او اوس هم اکثر داسې شته وایي یو زوی مطلب اسلام آباد کې نوکرو لور یې په انګلینډ کې وه او مور یې په بل ځای کې پنجاب وه داسې څه واقعې لیکلې وایي هغوی به چېرته کلونو پس چې را یوځای شو نو شپږ ورځې به یو ځای تېرې کړې بیا به جدا جدا شو او وی هغه یو کس دومره تنخواه اخیسته چې د دې ټولو پې ښایسته وخت تېرېدو خو مړښت د دنیا کم دی یو ضد او اکثر بعضی کورونه داسې چې هغې کې څلور پنځه کسان ګټي لګیایي جمع کوي یو شی بل شی مړښت پې نه اکثر په مسافرو کې ژوند تیر شي دا ولې لالچ چې د یو څیز پیدا شي خو بیا ختمیږي نه نو نن هغه وخت دی هغه د قیامت علامات چې څومره رسول پاک علیه الصلاة وسلام بیان کړي دي هغه ټول دې وخت کې موجودي شوي دي یو بزرگ لیکلی و یو هلک ماله راغی وایي ما ته ویله چې زما د نیکه ته لږ نصیحت وکړه مونځ نه کوي نیکه ته راله نصیحت وکړه مونځ نه کوي وایي زه وله ورغلم
کېناستمه باباجي څنګه خیر دی باباجي مونځ اودس کوئ داسې پابندۍ سره تاسو خو به مونځ کوئ خو خیر د جمع سره کوئ داسې که نه هغه ورته وایي یاره زما دې کونډو کې دردونه دي که نه بس دوا کوه چې دا ټیک شي نو مونځ راته آسان دی بیا 85 سال عمر یو دی اوس هم د ځوانۍ په تمه دی چې دا به ټیک شي نو 85 ساله بابا په تمه دی چې زه به واپس ټیک کېږم او بیا به مونځ کوم نو په دې تمه کېدل پکار نه دي چې یاره زما دا چلو شي زه به بیا دا کوم زما دا چلو شي زه به بیا دا کوم دا په ما او تاسو باندې فرض دی